بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأحزاب. واقعيات أحزاب جنگ أحزاب خندق مرغي ولد غزوة الأحزاب. هذه سورة بيان دي غزوة الأحزاب. غزوة خندق ولا شيء. هذه سورة أحزاب خندق ولا شيء. غزوة الأحزاب غزوة خندق. غزوة خندق. فدې کې د کافرانو ډېرې ډلې هغه راجمع شوي او دې صورت کې بیان د غزوة الأحزاب. أحزاب معنی خندق. غزوة خندق کې مراد دی. دې کې ډېرې ډلې د کافرانو راغونډې شوي. ترتیب عثمانی 33 نمبر. ترتیب عثمانی 33 درې. او ترتیب نزولی کې نمبر 9 دامن کلمات 1282 دامن حروف کې دي 50,700 حروف. هذا حضر قودون ممازل يجي ده وتاني كلا شو اللي قال لك خاصة ما سبق سورة قرات وشركياته. ما سبق سورة قرات وشركياته. او دې صورت کې رد کیږي هغه بیکاره عقیدو باندې هغه بیکاره رسومات د جاهلیت رواجونه. بیکاره رواجونه رسومات د جاهلیت. خاموش لا بټیک څنګه کوي؟ خیر دې سمې وي. رواجونه څو متبناګانې بنولې. متبناګانې جوړول او نیول د ځان نه. متبناګانې نیم تا با نون یا سره ولیکي ولاړ. متبناګانې نیول یا جوړول د هغې ښځې په ځان باندې همیشه دپاره حرامول.
متبنا به په میراث کې شریک ګڼو. متبنا به په میراث کې شریک ګڼو. ما جعل أدعياءكم أبناءكم يقولون الآيات اشتري غيرون يقول من الآيات كلها ما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم نصاص خليل بواسير نصاص عن التفيق نحن بلف بيضاس فانكي ولا قوله بلف يا رب أيمان بس أمر إذا بلف لك دا مشكلة دا بلف ولا قوله ما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم لا صدق دغه کافي کار ورکړي دا قولكم دا بأفواهكم دا مشکل دا ولې کې زینب بنت جهش واقعا زینب بنت جهش او زبيرة ما يبور كده يبور كده او د نبی علیہ السلام مبارک د بیبیانو ذکر په دې کې دا او زید ابن حارثه دا ذکر دا د نبی علیہ السلام مبارک ابناء زید ابن حارثه بیا زید ابن حارثه بیبي زینب چې هغه طلاق کړه نبی علیہ السلام ته نکاح واغسته جهل ورو یو شوبې د پکولو لپاره زید ابن حارثه بیبي زینب بنت جهش زید کله طلاق کړه نبی علیہ السلام دا په نکاح واغسته یو شوبې د پکولو لپاره او یو شوبې د ازالې لپاره دا د پکول یا ازاله خبره دا ده چې هر دور کې سره رسومات وي چې هغه شریعت نه خلاف وي بعض هغې باندې بیا رد کوي نو بعض وخت چې کوم رسومات په هغې باندې قرآن کریم رد کړی دی هر دفعه هر دور کې چې کوم داسې یو رسومات دي د هغې بیا رد کېږي نو لکه دې دور کې هم بعضې رسومات شته هغه دا ده چې کله یو زنانه ځان وکیل ونیسي چې ما نکاح د پلانکي سره وکړه دا شی په دغه کې دی هم په دې ملکونو کې پاکستان او افغانستان یو زنانه ځان وکیل ونیسي چې د ما نکاح د پلانکي سره وکړه نو دغه زنانه دغه وکیل بیا خپل پلار ګڼي نکاح پلار یې ګڼي او د سره امنیتي دپاره خپله نکاح چې ده دغه حرامه ګڼي دغه شان دغه وکیلتیا چې دی هم څه کوي دا نکاح پلار دی هم خپل نکاح د دې زنانه سره بیا چې کوم دی د لپاره او ستر ته امن ته نه کوي نو دې خبره ته وګورو اول خو دا چې زنانه په کار داسې وکیل ځان جوړ کړي چې هغه د دې لکه تره شو ماما شو اوس پلار سړی نه یا ورور هم نه یا هغو سره پکې جوړ نه صحیح ده په قرآن باندې
خبره ده او یا د پلار یو خو لکه سلام نشي کولی مظلوم شانتي ورور یو خو هغه هم لکه سمې نه پوهېږي خلک ماما خیر ویلي وکیل کي یا تره ویلي وکیل کي یا د تره زوی یا د ماما زوی نو تره ماما زوی ته چې وکیل کړو دا ستا نکاح پلار نه دی ستا نکاح کېږي دا صرف ستا دغه ټیم چې کوم دغه ټکي وویل چې تا قبوله کړه ما تا قبوله کړه او ما در کړه بس البته د خبر ختم ودې مخکې څنګه اوس دا قشن به ستا دا اوسي چې کله پلار موجود وي پکار چې په خپل ځای نکاح د خپل بچي ته دا خو ورکې خو نه یاد چې هېڅ ورکړی دی ښه بل وسیدار نه شي نو خیر دی دا غلط رواجونه دي یو شو بل دویم دا چې په عوامو کې زموږ یو خبره خوره ده چې دا دو اخترونو په منځ کې نکاح نه کېږي او حدیث دا پیش کوي چې لا تنکحوا بین عیدین دا روایت پیش کوي لا تنکحوا بین عیدین تاسو نکاح مه کوئ د دوه اخترونو په منځ کې الله یاد نه راکړه رواجونه داسې ګپ نه دی غلط رواجونه چې هغه مکمل بیړه زموږ کوي په عوامو کې دا خبره خوره ده دا حدیث پیش کوي چې لا تنکحوا بین عیدین نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه اخترونو په منځ کې چې کوم دی نکاح مه کوئ په حدیث په مطلب پوهېږي نه صحیح شو نو د حدیث مطلب دا دی نبي علیه السلام چې د دوه اخترونو منځ کې نکاح مه کوئ یو خو د دې حدیث مطلب حکم نه دی دا مباح دی د امر مطلب ښه خبره نه ده د هغې نه مراد زموږ د اخترونو نه دي کچ اختر او غټ اختر که داسې فرض که شي نو دا خو بیا ټول زمانه د دوه اخترونو په منځ کې تېرېږي خامخا بیا د کچه اوس دا چې موږ روان یو د کچ دغه غټ اختر په منځ کې روان نه یو د دې نه پس چې بیا د غټ اختر تېر شي بیا به د غټ او د کچ اختر منځ بیا به روزان بیا به دغه شروع شي دا نکاح به موږ کله کوو دا خو تاسو ټول خړ کړو دې مطلب دا دی چې کله د اختر د جمعې په ورځ باندې راشي او د جمعې وروسته نبي صلی الله علیه وسلم اختر ویلي دي صحیح شو او کله د جمعې په ورځ باندې اختر راشي تاسو د جمعې د اختر مونځ چې کوم دی مثلا هغه په 9 بجې وکړئ او لنډې ورځ وي او په دې کې چې کوم دی بیا ماسپښین جمعې په دې منځ کې د نکاح ټیم ځکه مقرره وي چې په هغې باندې خامخا ټیم لګي تاسو نو به په دواړو منځونو کې په یو کې سستي پیدا شي غفلت د کسانو به جمع راغلی تاکید د جمع راغلی د جمعې مونځ مه قضا کوئ اختر مونځ مه پرېږدئ دې کې نکاح مطلب دا ټیم لګي د ټیم په اعتبار باندې که دغه ټیم کې ټیم تا نه منځونه نه ځي او د منځونو دغه پکې نه راځي سستي او غفلت او دغه نو بیا هم نکاح کولی شي دا غلط رواجونه رسومات زموږ په عوامو کې دا خواره شوي دي دلته بلانې خو تاسو ورور دا بیا په خپل واورئ دا خبره هم تاسو ذهن ته راغله که تاسو ولیکئ دا رسومات په دې دور کې هم دا رسومات شته څه مې وي لا تنکحوا لا تنكحوا النساء بين عيدين صحیح شو نو نبی علیه السلام مبارک په خپل چې د وړه اختر په میاشت کې کوم دی شپږ نکاحونه کړي څوک شپږ نکاحونه نبی علیه السلام د وړه اختر په میاشت کې شپږ نکاحونه کړي دي د نبی علیه السلام به یو کار په خپله کې موږ به دې منع کوي مطلب د حدیث دا شو چې دا حدیث مطلب دا شو بیا خو زر نکاح وکړو نو ښې به وي او د اختر په ورځ به بیا کوو دا مطلب نه دی دا حدیث دا مطلب دغه دی دا مطلب دا څه دی نو ښځې له هم دا په کار دی ګوره وکیل داسې مقرر کړي ځان نه که نه چې هغه دې ښځې صحیح خیرخوا وي صحیح و دې ښځې د پترې کې زما پلار زما خیرخوا نه دی زما داسې ځای کې ورکوي و ځان د منه خلاصوي لکه دا کسر دوستي ده یا نور څه مفاد پکې لټوي درنه چې ماله به ویزه وکړي ما پلانکې او مهر کم مقرروي او د ښځې دا خواهش دی چې زما مهر څه شي زما د ملګري څخه زیات مقرر شي د دې ښځې بله خور ده هغې مهر مثلا 6 تولې دی او دا پلار دا چې ورکوي په لحظه کې د دې مهر مقرري 2 تولې یا 1 توله په خپل نور مفادو باندې یا داسې مې نور مفاد دي هغه پکې حاصل کړم یو قسمه د ښځه خرڅول پکې راځي نو ښځه به داسې ځان د ښځې ته خدای پاک اختیار ورکړی ښه دا اختیار خدای پاک ورکړی دی چې کوم ځای کې یو ښځې نو به تپوس کېږي بالغې نه چې تا د پلانکي ځای کې ورکوم لورې ته پرې خوشحاله بیا ما ته ووایه 2-3 ورځې پس ما ته ووایه دا به کدی ته پلار ته نه شي ویلی ورور ته مور ته به ووایي چې یاره دا پرې سوچ وکړي چې ما هغه نه ما مه ورکړه
خالص به ښځه په خپل وقدار هم نه چې صرف ځانه به ګرځي نکاحونه به تړي نه او داسې څه څوک کوي خو کم از کم پلار به د بالغې جنۍ نه څه کوي تپوس به دې کوي چې ته پلانکې ځای کې ورکړه اوس ترور زوی د هغه د ورکې هغې خوښ نه دی انسان د فطري دغه دی بس بعض انسان نه یې خوښ نه به یې ورکړه بل دا چې مهر مقرروي دا به د دې ښځې په ترو وي دا به د ورور او د پلار او د مور په ترو نه چې دومره وکړه دومره وکړه نه دې ښځې چې خپل مهر ځان څومره کېښوده هغه مو دا به خپل سیال ته ګوري بل ترور لور ته خور ته مور ته به ګوري چې څومره مهر نو د هغې مطابق کار به کوي خپل ځان ته به ګوري چې ما کې څومره ډفرنټ څه ورته وایي که نه حسن څومره دی قابلیت څومره دی د هغې زه څومره لایق یم اوس یو جینۍ ده ټیک د هغې خور 2 تورې کاله دی خو دې جینۍ کې کمال دی دا ښکلې ده دا سنجیده ده دا پړه لیکه ده دا ډېر هنرونه یې زده دي دا ډېر نو د هغې سره مه حسابوه هغه بله مثلا مذوبه ده چاړې ده یا ښکلې نه ده دې کې غټ فرق دی په دې مهر جدا مو کړه دا جدا مقرر دا وایي زما مهر 100 تورې مقرر دی ته به 100 مقرر ته ورته هلته پېښ کړه هغه وایي چې زه 100 پورې راضي نه یم موجود ټیک ته هغه ته راضي پرې نه دی بل دې ولې نکاح ورکړه که نه او د خپل قسمت یې به خپله چې په څو راضي شوه دا د یو ورځې مثلا ته خو نن دا دفعه کې خو سبا به دې غریب ته بیا ډېر غټ مشکلات دي یا چې کوم دی د افغانستان زموږ په اسفات کې بعضې د خنزیران د خپل لویانې خرڅوي پنجابیانو باندې خرڅ کړي بیا پیسو دپاره 10 لک روپۍ او 100 لک روپۍ ورته ورکړي دا خپل لور خرڅه کړي دا لور سبا هلته بیا په هغه چې خرڅه کړه خو غوا د میلې غوا شوه دا خو بیا د هغه غوا شو بچ که هغې څه پې کټ کوي څه نه په پنجابیانو خرڅ کړي هغه په باقي ظالمان یې پکې ډېر چې خرڅ پې کړي نو بیا زموږ ځي پښتانه چې لاړ شي په پنجاب ته دیاړې مزدورۍ له نو چې هلته کله دلته دا وویني چې ته یو کور خوا ته دا زنانه وویني هغه ورته بیا فریاد وکړي چې خپل پلار ما سره ظلم کړی دی او زه دې سړي ته ورکړم د څو پیسو د خاطره دا ما باندې ظلمونه کوي نو مې هلته پرېږدي او نه چې دی نو لکه زموږ اردو چېرته راځي غټ مسله ده صحیح شو نه په دې عامه رشته جوړېږي د پنجابي سره ستا ملګری د ډېر ښه دوست دی او عالم دی یا نور تقوادار او ستا پوره اعتماد دی هغه نه ټیک ده تا منع نه دی کړی چې ته قوم خامخا خپل قوم کې ګوره کړې دا مطلب نه دی خو خرڅول نه دي پکار یا زه د دې افغانستان کې خپل لور خرڅوم دا ناجایز دی ولې خرڅوي افغانستان زموږ پښتانه زموږ نه کلک خلک دی ولې دي که نه ته به خپل لور هلته خرڅوې په عربو کې خرڅوې ولې خرڅوې زموږ نه ښه خلک دي په موږ هغو خرڅوې ولې موږ الو دا چې خرڅه کړه به دې به د خرڅ نوم ولګېده دا چې پیسې به دا به دې باندې حرامې دي دا به د قیامت په ورځ دا لونه چې دي که دا به د وینځو په شکل کې باسي دا به وایي خدای پاک مونږ خو لونه نه وو دا مونږ د دې وینځ یو وینځ خلک خرڅوي که نه غلامه دا خو مونږ د دې پلارانو وینځ یو دا به د وینځو په سر کې ودرېږي په تا باندې به هلته چې کوم څه وکړي راپورټ درج کړي او عدالت نو بیا خدای پاک به چلو جهنم ته تا د آزاد مینه څنګه جوړه کړه خو ما آزاد یو بني آدم پیدا کړ ته څنګه مینه جوړه ستا لور وه آزاده وه تا دې مینه جوړه کړې خنزیره تا دومره لکه دومره بې عقلې چې لږ مطلب دا چې ښځه له خدای پاک څه دی دا رسومات دي ښه د هغې باندې رد کېږي چې خدای پاک ښځې ور اختیار ورکړ دومره هم نه دی چې هر ته د غوا جوړه کړې چې ته یې کم نه کړې خرڅه کړې هسې ګپ دی کم از کم د هغې تپوس پکار دی ښه نو ښه ښکله مهارونه مقرر کړي هغه به خوشحاله دې کې شرم مه کوه وروسته بیا غټه مسله وشو دا صورت چې دا مدني دی او د مدني صورت شان نزول چې کوم دی هغه د مکي صورت په اعتبار باندې زیات دی دا مو لیکئ دا مدني دی او د مدني صورتونو شان نزول چې هغه د مکي صورتونو په اعتبار باندې زیات دی په اعتبار به د هغې په مقابله کې د دې هغه شان نزول هغه څه سیوای زیات او سیوای دا مو شو د مدني صورتونو شان نزول د مکی صورتونو په اعتبار باندې زیات دا مو شو د دې صورت شان نزول په حق د چند څو کسانو کې دی دې صورت شان نزول په حق د چند څو کسانو کې دی کسانو نمونه لیکئ یو چند یو څو کسانو کې چند معنی یو څو کسانو کې دی ته خو بیا قلم ودرو دا لیکه دا په قیامت پر ورځ دا قیامت د دې صورت شان نزول
په حق د چند یو څو کسانو کې دی قیامت پر ورځ به د عالم او د شهید د عالم به صحیح تللی شي د شهید به یې نه تللی شي د عالم صحیح به په خدای پاک رانه لیکل ډېر کوئ ښه الفاظ لیکئ ښه جملې لیکئ چې هغه ښه معنی لري په حق د چل او څو کسانو کې دا خو څه مشکل نه دی د هغې کې یو نوم دی ابي سفیان او عکرمه بن ابي جهل یا ابن ابي جهل عکرمه عين كاف را منها عكرمة عکرمه بن أبي جهل أبو العلي أسلمي أسلمي أبو العلي أسلمي دا وشو دوی د احد د جنگ نه وروستو دا کسان د احد د جنگ نه وروستو مدینې منورې ته راغلل او په مدینه منوره کې په کور د عبدالله ابن سلول چې رئیس المنافقین هغه سره دیره شو مدینه منورې ته راغلو عبدالله ابن سلول په کور کې دیره شو عبدالله ابن سلول په کور کې دیره شو دا منافقو هغې ته رئیس المنافقین د منافقانو مشر عبدالله ابن سلول سین لام واو سلول سرور نه سلول سین لام واو لام سلول په کور کې څه شو دا کسان دیره شو دا مو شو پکړه یاره او دې کسانو چې کوم دی د چا د عبدالله ابن سلول ته وویل چې خپل ملګري څنګه راغونډ کړه ستا چې کوم ملګري دلته پوهېږي منافقان هغه څه کړه دلته راغونډ کړه یا خپل کور ته راغونډ کړه دا مو شو یو غونډه جوړه کړه سبق خپل وایي دوی شبه ابن قشير ابن قيس ابن أبي لا ابن قشير ابن قيس أو ابن أبي دوی د نبی علیہ السلام مبارک خواته راولېږل نبی علیہ السلام خواته د درې کسان سره یې ولېږل دوی خپل میټینګ وکړو مشورې وکړه او هغې نه پس درې کسان نبی علیہ السلام خواته ولېږل دا مو شو چې دا کسان راغلي دي او یو څو شرطونه لګوي د کسانو مراد دغه کسان یې ښه ابن سفیان او عکرمه او هغه کسان دې مراد دي دا کسان راغلي دي زمونږ کور ته دا درې واړه دوی نبي اسلام ته زموږ کور ته دا کسان راغلي دي او دوی یو څو شرطونه لګوي یعنې صلح کوي خو صلح یې په لفظ باندې څو شرطونه لګوي بیا له صلح کوي صحیح ده دغه چې راغلي عبدالله بن سلول غواړي چې راغلي دا مراد دا مو شو نمبر 1 شرط دا دی ولیکئ نمبر 1 شرط دا دی چې زمونږ بوتانو ته به کنځل نه کوئ دا کسان چې راغلي دوی دا فیصله ده صلح مونږ کوو خو دا شرط زمونږ څو شرطونه دي یو شرط دا دی چې زمونږ بوتانو ته به کنځل نه کوئ نبي علیه السلام ته وایي ګوره غلط دی
دا مو شو دویم شرط دا دی چې لشفاعتهن لا ترجع زمونږه دا بوتان د خدای په دربار کې چې کوم دی دا سفارش کوونکي دي دا به تاسو منئ زمونږ دا بوتان چې دي دا به د خدای په دربار کې څه کوي سفارش به وګوره ورته لشفاعتهن لا ترجع یعنې خامخا دوی به سفارش کوونکي وي د خدای په دربار کې زمونږ دا بوتان زمونږ دا بوتان به د الله په دربار کې څه کوي سفارش پکې زمونږ دپاره دا مو شو یا مطلب دا چې دا زمونږ دا بوتان به د الله په دربار کې دوی سفارش قبول دی سمو دام دی دا وشو هاو دوه شرطونه ورته ولګول باقي تخپل کار کوا تخپل عبادت الله عبادت کوا همون به خپل کار کو د بوتان ته باقي تخپل کار کوا یا خپل عبادت کو د الله پاک همون به خپل کار کو نبی علیہ السلام مبارک دا خبره ونه منله انکار یې وکړ نبی علیہ السلام مبارک د دې فیصلې نه د دې صلح نه څه وکړو انکار وکړو نه دا ماته نه ده منظوره نه منظوره دام د خیر وشو عبد الله ابن سلول نه عبد الله ابن سلول ابن ابي ورته وی یا رسول الله ابن ابي ورته یا رسول الله تترك هذا الصلح لانه من قوم اشراف عرب لا تترك ولك هذا الصلح لأنه من قوم أشراف عرب معنی دا ده چې یا رسول الله ته دا صلح ته مه پرېږده دا صلح دا خلک چې دا د عربو سرداران دي عربو څه دي تاسو د عربو سرداران د قوم دي دا آیات مبارک نازل شو او دا خو پښتو څه معنی دا مثلا نشته خو خپل دین صادرېږي کنه او دې کې نه لري نو دا چې دا ټکی هغه نبی اسلام انکار وکړو هغه دا ټکی وته وي چې لا تدرك هذا الصلح لانه من قوم اشراف عرب هدایت نازل شو یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام مبارکا الله پاک ته فرمایي اتق الله الله پاک نو ویریږي ولا تطع الكافرين او تممنا خبري کافرانو والمنافقین د منافقان دا اولنې آیات ده دا نازل دا خاص د ترجمه کوم اوس به مکته ګورئ ها دا سورت مشتمل دی په څلورو بابونو باندې ولی دا حواله دا خبرې به خپل مشر موږ نه کوو دا خو د اول ځکه دا ځان خلاص وکړو اما شهر ور دا باب مشتمل دی په څلورو بابونو باندې دا باب نه د سورت اصل مشتمل دی مقسم د څلورو بابونو ده اول لهم آیات اول باب کوم هم آیات ده اول باب د لهم آیات پورې په دې کې 15 خطابونه ذکر دي نبی علیہ السلام مبارک ته په دې اول باب کې 15 خطابونه اغاز نبی علیہ السلام مبارک ته کې للتشجيع او ذولي کې سمو لیکل چې په دې کې 15 خطابونه نبی علیہ السلام ته کېږي للتشجيع دا مو شو
او رد دی په رسوماتو په آیات نمبر 2 کې او 3 کې او 1 کې او رد رد دی په دغه رد دی په رسوماتو په رواجونو باندې د غلط شریعت د خلاف آیات نمبر 2 3 او 1 کې 2 3 7 یا چې کوم دی داسې ولیکي یا په آیات نمبر 3 7 کې تصریح د نفي ده او یا آیات نمبر 3 7 کې تصریح د نفي تصریح تصریح تفریح نه تفریح چکرو نه ورته تصریح غلط ده او یو خطاب به کې مؤمنینو ته دی دا مو شو لاندې په دې هغه کې راځي او دا ورته کې رواجونه څه سودا ولیکل رواجونه دا دوه رواجونه څه په دغه ټیم کې ښه یو رواج خداو چې دوی به ما جل ازواج چې دوی به ها یو رواج داو چې په دغه مکیوال دغه ځای کې یو کس دغه نومو مکه کې دغه یو کس دغه نومو ابي معمر ابن جميل اسدي یا اسد ابي معمر ابن جميل اسد دا یو ډیر ذکی انسانو ابي معمر ابن جميل اسد دا دیول کو جميل بن دا یو ذکی انسانو ذکی معنی یو خيار او یو تیز ذهن والو ابي معمر ابن جميل ابي معمر ابن جميل اسد دا یو ذکی انسانو دا مو شو ذکی څه مطلب نو خيار او تیز ذهن والو قابلو خلکو بده ته زو قلبین وي دوه زړونو والا دا د دوه زړونو خاوند دی وای بلالا علم وکړه غنمونه دا وشو دویم رواج دا چې دوی به زهار کوو او هغه بیا خزه به ځان باندې همیشه د پر حراموله زهار به کوو او د زهار نه پس به خزه ځان باندې همیشه د پر حراموله حالانکه دا سینه ده زهار به کوو زهار تاسو پیژنئ څوک پیژنئ یا د مستر کان وایي چې کله د مونږ ورته نه وته څه پیژنئ کنه چې زهار زوس زهار زواهارة واحد كزهري كزهري أمي تزما د مور په شانتي بیا غته سم ویل چې د غون بدن نیم بدن سر په شان یاد اګه ډیر دغه به مخ تفصیل دی دیجو کبت نه امید سټوي ها دغه زهار به کوو او د زهار نه پس به دغه دا به د همیشه لپاره ځان باندې به د بیبانې حرام وکړي دې ته به بیا محرمات ویلي حالانکه داسې نه ده زهار خپل کفاره ده هغه چې ورکې د خپل بیبي ده هغه په سورة المجادله کې په 28 سپاره کې هغه ذکر شوی ده په تفصیل سره براشي تاسو به وګورئ هغه جوابونه شي زهار ته وایي به هغه علاج څه دی درې کفاره ولا حاجی دا مشله خیره او دریم رواج دا چې دوی متبناګان ګرځولي متبنا به ګرځول او دغه متبنا به ته به خدا وشو متبنا ولیکي څو متبناګان ګرځول او دوی به خپل بچو به هم ګڼل پر باندې کې خپل بچي به وایل او په میراث کې به شریک ګرځول په میراث کې به د خپل بچو سره شریک ګرځول او داو خزه به
ځان باندې همیشه حرامولي. رد په بلال په بعض خپلوانو باندې ښه په دې آیات کې رد د بلال په بعض خپلوانو باندې بلال په خپله پوه شي چې د کلیسې توبي نمبر دا کومه خبره وکړه ستا په دې سر کې دماغ یو او د خر سر د تنې لګېدلی څوک و هغه نه یادومه دا بله خبره ده چپ حاجی دا موږ د خیره درې خبرې مو لیکلې اول وکیل وکیل جوړ خیره مکلف جوړ خبر راشي ان شاء الله وځو شکو. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام مبارکه اپنځه خطابونه دادي اتق الله تد الله نه ویریږه یو ولا تطيع الكافرين دوا تد کافرانو خبرې ممنه والمنافقين دعات په دې باندې المنافقانو خبرې هم ممنه. ان الله بشک الله پاکان دی علیم حکیم حکمت والا وتبع دا دریم وتبع ما یوها تابعداري کوه دا غسل ته وای پیروي کوه دا غسل ته وای کول شي په خبر مو دوکې الیک ستا طرف ته من ربک ستا رب طرفنا ان الله بشک الله پاک کان دی بما تعملون خبير صاحب تعملون وانه خبردار وتوکل او دا بل توکل کوه علی الله فالله باندې وکفا کافی دی بالله الله وکیل کارسازو ما جعل او مگر زوی ما جعل الله ندگر زوی الله پاک لرجل یو سوی لپاره من قلبین دوزرونا فی جوفه پیو خیټه کې پیو سینه کې پیو بدن کې دوه زرونه الله چاته نه دی ښی چې ټول یو ځای کله که سره کنه یو ځای مې وایي دا کار وکړه بل ځای دا کار مه کوه انته زو جوفین کنه څه هغه زو قلبین کنه او کنه دا مطلب دا نه مطلب دا سوچ هغه سوچونه دوی یو ځای کې د سوچونه دي کله دا سوچ مې کله زړه دې سره زړه معنا قلب اوړي راوړي دا سوچ د اوړي راوړي کله دی خو کله دی خو زړه ته ونه دي سوچ د کله دی واقعي کله دی واقعي چپه د زیو راځي ګردش کې حاجی ما جعل الله هنا ذكر ولی الله پاک لرجل د یو انسان د پاره من قلبین یذرون په جوفی په ورته کې وما جعل او نه ذکر ولی ازواج ذکر ولی الله ازواجكم ببيان الساس الله یاغا ظاهرهن ظهار کوي منهن دا غینا او ته امهاتکم میان دي تاسو تاسو ظهار وکړئ خپل خوځ بیا خپل میندې جوړې کړئ تاسو کوئ دیوانو ستا ښځه ده تا ورته ظهار وکړو چې زما د مور په شان دي اول ستا خپله مور جوړه کړه پرون دې سره پکړ کړم ناسته وه دا لاندې دې کولې او نه دې مور جوړه کړې د غیر په غاړه ورسره نه چې ابۍ ورته کړې په دې کې خامخله داسې کې کفاره ورکړو ورځه پې دیونیا ساده ګوله توبه وکړه قسم مات کړو کفاره ورځه مور دې ما جعلت یا تظاهرهن منهن امهاتکما او چې زهار کوي تاسو منهن دا غین امهاتکم بیا تاسو خپل میندې ګرځوي میندې ورته وایي وما جعل ادعیاکم ان دې ګرځولي ادعیاکم به بلن تاسو ابناکم بچو خپل ته داغه متبنا ما جعل ان ګرځولي ادعیاکم بلن مگر تاسو بلن خپل ابناکم پشان د بچو خپلو ذالکم دا قولکم تاسو وینا د بیافاکم دا خلتش د خلی هغه بواسیر دي چې حقیقت نشته متبانا پیژنه کې بلال ستوي متبانا دې ته وایي ګوره چې ته متبانا دومره سیټ وای کو چې هغه خپل زوی جوړ کو صحیح نه زما خالص کې په حکم دې مخته زورو دا به هغه خپل زوی خپل شناخت په هغه ته کو اې د پلان کې زیاره شه لکه مطلب دا دغه زبیر دی د خپل دار زوی دی صحیح ده او دې نیاز ورګه دې متبنا کوی کته دې هغه د لور کو یا د خپل غلام زوی جوړ کړي چې دا د سوی دی اوس دې څه نو چې د پلان کې زیاره شه خپل کوتم نو بلکې د نیاز زیاره شه د نیاز ټټو کول واده نه کړي اته زبیر به زوی جوړ کو
دا غلط دی ته د یو زوی پیدا د یو نه دی ته ورته نسبت ورکړه راته کوې نو خدای پاک ته به دې کې سوچ وایي په خپله دا نه وکړم تا دته څه ښه وی که بد وی دا خو ته حرامي ثابتوي ځکه نو ته خو دا نه خپل حساب خپله وایي دا سوچ دې کې دا نه وکړې دا څه ګډې وایي هسې زوی ته چې دا خپل بچی ورته مه وایه د هغه نسبت ورته نه وکړي چې فلانکي ته دې خوا راشه هسې نسبت وکړي ته څه وکړې زوی دې خوا راشه مثلا نشته مجازي خو ته به هغه دې نه چې د فلانکي زوی راشه زوی د هغه دی او ته ورته فلانکي زوی راشه دلته به چا ته هم نه وي دا ګوره حرام دی زه لږه خو یم دا خبره ده دویم دا چې اکثر غلام د نبی علیه السلام زید ابن حارثه چې دا څه غلام دا د نبی علیه السلام غلام و صحیح شو نو دا نبی علیه السلام بالخوف و مکیوالو به وي دا د نبی علیه السلام زید هغه ته به په ابن محمد سره برابر ابن محمد دې خوا راشه نو بیا چې کوم دی د اوږده واقعه ده وایي که اوس وکړئ که بیا وکړئ زید چې زید ابن حارثه دا د یو ښه کورنۍ سره شام د طرفونو هغه ځای د ډاکونه راپټ کړو ډاکونه مور پلار یې راپټ کړو هغه ورک شو دی راپټ کړو دا راوړلو په مکه کې خرڅ کړو په مکه کې خرڅ کړو نو په مکه کې دا بیا د خدیجه رضی الله عنها هغې واخیسته بس خنزیر یې کړه سبق چې شوق نشته په خپل کړنه مې صحبت ته ها سبق ته وګورئ د نشته د فهم کوم فکر ده ځان فکر د ما دا په کړی یې نه دې خیر دی بل بندونو ها نو سر څه کړو شي کار ورته مدد ماس په ما کې ما چې کبرا رضی الله تعالی عنها ابي واغس انا بير سلام دې سکو دا دې دا ما تر څه نو نه په دا پته نو چې دا دې څه وګړو اکدم که ماشوم خو نه پوهېده عمر خو نه پوهېده که نه نو هلته چې کوم دی د ده مور پلار په ده پسې هم نیولي شوي وو وروڼه مور او پلار او خویندې شعرونه جوړ کړي وو داسې زه به چېرته یم ته به وږې ته به مور یو هسې د پاره به شعرونه ویلي ته به چېرته یې ته به وږې ته به مور یې ته به خدای خبر ظالم په لاس کې به هغه په لاس کې نو ډېر وخت پس چا ورته وویل چې ستا زوی په چا د مکې د کاربینه راغلی شام نه هغه دې د ډېرو ځله معلومات کوي دا د زوی دی د پلانکې لاکې دومره پوهېده ماشومونه واقع هم نو هغه د ستا پلار او مور هغه هغوی معافي کړه نو بیا ورته چا وویل دا ستا بچی په مکې کې چې دی یو قسم د مکې یو هلته یو لوی ښه انسان د هغه سره په غلامۍ کې د پیغمبر دعوت نبي سره دی نو دوی دا غځای وایي تاسو لاړ شئ مې دې ته وویل تاسو به خپل ځای واپس کړئ دا نو کوچ وکړو دا غالب نبي علیه السلام ته تاسو زموږ ځای چې مې ډاکټرونه راوپټ کړی بیا راولې پټ کړی زندان کې ورکړی ستا لاسته راغلی دی چې ستا وخت یې باندې ته واپس کړئ څومره څه غواړې دا کیفیت غواړې نبي علیه السلام دې خو دې نه راغلی خو تاسو موږ ظلم وکړو خو دا واقع موږ ځای ته پرېږدي دا فیصله موږ ځای ته پرېږدي زه نه منع کوم دا فیصله به زه زه ته امر کوم چې ته لاړ شې ورسره صحیح ده او زه چې کوم دی زه ته وایم چې ما سره پاتې دا فیصله به زه ته پرېږدم ستا سره زه چې ښه پخه ستا اقتدار دی خو زه به هم خوشحاله یم او که ما سره پاتې کېدل جز دی ما سره نو زه د بیا سلام ته وایي زه ده دا ستا مور او پلار دی ته تا پسې راغلي ستا لوبه تا دا دا پتا به موږ سره اخلو څه سره چې موږ پاتې نو زید وی ما د خپل مور او پلار باندې کله سره هم مربي ملل شوی دا به نبی اسلام جوړې کړو دا به خپل مور او پلار دا نه ولا تاسو خپاکي د مور او پلار دا نبی اسلام مبارک دا څو دا تاسو د غیر تاسو نه د دې ورته ته خوشاله ده نو زه یو څه خپله موږ راځي معلوم ده راځو ته په ما باندې باندې راځي راځي به ډېره ښه ده دا ذاتي کول چې دا څه به څنګه په کار راځي دا چې واده وکړي کړل چې د پیغمبر په لاس موږ په کار کوته به خوشاله موږ ولې زموږ سره کوماري قرآن کریم وایي ای زید تا ځان د نبی اسلام جوړې ته واچو هغه دې خوښ کو خپل نور کور د مقابله کې
ما تخبري جولة تراواتي ولي اليوم صعبي من قرآن كنيس وزيت من قرآن كنيس ما كانوا زيت من زيت قرآن كنيس تعال لا هذا كلامه تقوله بدل بدي قرآن كنيس تراواتي أقوى زيت من مالي تاج تزاند نبي أسمع جولة تراواتي وزيت تخبري جولة تخبري تراواتي سوكم تراواتي إذا فات قرآن كنيس تعال جولة دي زيد ابن حارثة ده خلق متساوي يا ابن محمد ده نبي ده زيد كم وعده أبو ليلة الجحد سواء كتير شو بيدا زينب بن الجحش كم زيد هنا بس بعض بس سمعنا ده بس عم خشارة إنه ولا كان بس ما خدي فاك كنت تعرف مثلا بعض الوقت وحكمتي ورازي أخذ زينب اللي كان ده زي صور ثلاث ورقة زينب ترى اللي الجحش اللي بيها كان بارك صور هو الأحوال يكتب الاسم ما كان تقبل الآخر قال السلام مبارك يسافر قال عليه يسافر شيء نبي يسافر يجي السلام أقول بكالديوم بره شو بنا كتاب وكتاب بره جيانا رحمن الجوز اللي كاو فوق داخل داخل جبنا خزر اللي داخل ده زجاجه فوق النبي السلام با عم يشد بارا ده يو شك شو بدا غيبه يزعلك ولا عربي هذه بريفول دس إذا أنا بخبرك ولا لكن صحابة الكرام كي أقدم كلام أقدر كيلي أقصي أو تكلم من رال النبي عليه السلام تيجي جيمو خدام يعني دم كلا ده أقول من دم دم من بيسيا أقصي كذا قدر يجي النبي عليه السلام لأقول ده الشكل ده ريكورد بارسيوي ويجعلوا للسهم يا وجعلوا للسهم زمان ده بار بكم سوى كي وجعلوا للسهم زمان ده بار بكم سوى كي يسوى كذا سوى زمان ده بار يسوى كذا تسمع كم ديارة ترى هذا نعم ترى بلوچية أكتر هذا بلوچية ساسا كان هذا كيلو شو ولا ما صور ما سبت بيسو تدود زرنا ده شكل لري شيء ده شيء حرام لي يعني مثلا ما ده بالعقوبة كان بيسوي كذا كمان كان بيسوي ده عشان بدير مقوباني النبي عليه السلام ده شيء ده ذكر ده صابونه شكل ده اللي كانوا تلبس يخرجوا بالشكو كده خد بيشتاق كل متبنى هذا الشيء ده بس لكن يقول بس حرام كان نعم كده ده ده كل زوج هو ده كل زي يقول هذا ده يقول هذا يقول لا ده سوي شيء ده إذا زمان ده مسكن ده بكي الشرطة هو هي من يعني ده ده سرواجون وده غلط ده ختمه ذلكم قولكم بأفواهكم ده صدق كله هو سر والله پاک يقول الحق وثابتي حق لا رواي حق لا وهو يهدي السبيل ده غلار هداية كني غلار في تاستا ادعوهم تاسرا بري يا باي مخبر بلاران لرا هو اقسط عند الله دا ډیر مناسب او د حساب خبره ده الله په نسبانه صحیح شو دا خپل بلار را بلې د خپل بلار ځان د مسؤل کوي بل بلار ما جوړوي بل بلار خاص کر د بچو لپاره یو مشر یو چاته وې چې زه دې فرج داس سره مثلا نشته او ته چاته وې چې بلارا بل کې ځان بلار جوړ دا راځي برابر کړو سخت ګناه ده ګورې لكن دي غريب سبب ده نفس الدرع غير سبب تيما فرق عن كار بس كذا كروكا يا زمان ده دبرس شيء لا قرن جريان شيء هاي شو كلام كمبلا وجه كلام بدي سكيني كلام بفرع وبوالي قديش بقى دكتور كي أوفيس كناس لأنه دكتور كي ولا بس وريو راجو دي روح الراج يعني بادشاه دي راج كده بخير أمير سبدا شو ساكنه ده هذا في اليوتيوب jadi فرق وزير بعد سبب زي ما مريض ما وجهي أو صار ما مخكر على غيره هيدا أو مريض سوى جشوا أما تاب تدريد أنا على تبور دا ميرون راعي صار قبل اللي ترسل خبري ولا زي ما تتعرفي كده دراني خبري كم مريض موجود
دی وای دا ګوره سره ستاسو د بچو د پاره دا پکار د خپل پلان نه بغیر بل پلان څه کوي ځان ته نه منسوب کوي ځان ته نه منسوب کوي چې زما پلان کې پلان دی اما پلان کې پلان دی چا نه پیدا په څه قصاب پلان دی بل پلان چې کوم دی ځان ته منسوب کول یا غت ځان خپل کار ګڼل دا ګوره ګناه ده حرام دی چا چې کړی دی بس کړی دی ګناه ده بشارت کوم واه تاسو خپل کې بشارت دی واه دا کار چا کړی سبق خپل یعنی بل دار خپل کار جوړ کړی دا کړی دی تاسو ځین دا غوډه کوم چا ایشو بس کار دې کړی دی خو بار نه ده په کار ښه حدیث کې راځي طرف شان د څه دی د پلار دی په تاسو پلار نه دی ساده نسبی پلار نه دی تاسو ما په نور خبر غوړي مالک دې خبرو کې بس پر هغه راته نسب نسب چا دا دې څه ځان ما منګړې ته نه وای چا ور صحیح وته یا هغه دې چې مدد ده مدد ته پوښ ورسې به ټیک ډېر باندې برابر چې زموږ مور کته یو دا واغ دی مونږ را چاره چې پیدا مصاب لار دغه ده دا نه و دا نه جوړ کو وکیل دا وکیل نه دا سرپرست دا څنګه ځان ته ولي کې پکړ دی دا ما سرپرست دی دا وته مو وای سولي کا سرپرست ګناه ضرور عام ته به وای کنه ته بچا چې کوم کار کړي دی خو ګناه ده ها لکه بعد خلک به خپل بچي پاتې شي ورېرونه یا خورېنا هغه بیا څه کوي هغه خپل بچي هغه خپل څه کوي خپل بچي دی دا خپل بچي په کار ولا خپل نوم ورکی ټول قسم دا ګناه ده خلک به باغی راغلي اصلاح کیږي بل بچي لکه مطلب دا هغه غلط دی دا بچي ورکول ټیک دی ټول کال ته لکه مثلا رمضان دا خور زوی ورکړی کنه مثلا رمضان د حقیقت خپل بچی ته نه کوي کوي ګناه یا ته د رمضان د دې د رمضان شو په باندې ونه وای مجازر او خیر ویل شي چې مثلا رمضان زوی نه درځي هغه باندې خپاکیشن کوي خپل او د رمضان د نور حکم د کارونو کوي بلاد نور پاتې دا نه ده دا د رمضان د سرپرست ما مایي سرپرست زوی نه ګرځي هغه ورکړل دي چې د خپل ځل راکوي او زه چې ته د بدل د خپل ځان پیدا دي دا د منسوب کو خپل ځای جوړ کو نه دا قرآن د قرآن مې تاسو راځي ما دا چې کار خالي سي وي ورا مجید دي ما سره دا تاسو شاته وایم کنه او چې ضرور نه صبر ګرات کوي ما دا قرآن مجید په خپل ور دي یار نه کوي تاسو په دې کار مو کې تاسو کې ګناه ده ښه ته نه دې پیدا نه کنه نو بلاش نه زبرې ځان او سرپرست ولیکه ځان سرپرست کې به هغه ارز دي موري وځه پلان نه سرپرست ده خبره ولې ډول چې سبا ډېر ډېر مسالې راځي ها څه سره راځي ډېر مسالې سبا کې د رمضان دا رونه دا پلار دا چوت شو یار دا د رمضان خپل ځای نه دی او دا پرې د سکم دی راغله نو سره څه ورکول نشي هغه څه زته دوبه دې په څه کې د خپل کار د نوم اچي فرض کاغو خو ټیک ته هغه په غاړه جوړه راځي نو نوم واچو هغه سوال د فیس داخلي هغه چې څه خو زوی په دارتونو کې لیکل دي هغه چې موږ ثابت موږ خبر بډې نو بدل دي دا موږ څه څه موږ غریب خلک سوچ نه کوم غواړي چې مړه الا بلا ور ولا دور ته مستقبل کې ډېر غټه کړه به جوړي غټه کړه جواب مو جواب تاسو یې جواب دا یو کور په دنو جاید لا ورو کښو خدي ما شي څنګه دغه په خپل جنبل باندې کور په دشي هغه لا څنګه په ټولنه او دا وخت پر ژوند او دا غنیا ته دا به داخل ده ځان ته اخذ ورونه اخذ یو پلار او یا دغه پلار خو دې یو دی لا مور زاده مور خبره خو نه ده اخذ یو پلار به پیدا دي اخذ ورونه او مان دي دا روح چټ کنه مستقبل ورکړي صحیح شو ما مطلب دغه خپل دغه عیانی ګوره درې قسم ورونه دي عیانی علاتي اخیاتی عیانی هغه د مور پلار یو وي تاسو اختر تاسو عیانی عین مور پلار ځوان یو دي علاتي
الله تياغه چې پلار یې مور یې ګرځي اخیا چې مور یې وای پلار یې سامو مثلا یو خزه ده رجل یو په نکاح کې ده اول مور شه طلاق یې واغسته او د کوم نه بل نکاح وکړه لکه دا سلمان او دغه چې دی د نور وخت مدد باندې اخلاقي رونه دي دا الله تیوم آیانی هم لري اخلاقي دي اخلاقي دي اخلاقي دي اخلاقي دي ها اخلاقي دي کنه تاسو بوسه په دې سوسایټي کې د میراث کې برسته وایي دا درې قسم رونه دي اعیانی علافي اخلاقي اعیانی چې هغه بالکل نور پلار یې وي هغه هغه چې دا موږ ټول ورنه اعیانی الله چې پلار یې لکه دا برته چې دا جایز دی نو پلار یو دی دا جواز پلار یو دی الله چې دوه په میراث کې وي صحیح لا یو څه اکور دی یو نه دی ټول بشری کوي ټول اسمه کې بشری کوي رمضان ada allati دوم میراث کوي نو مشهور دی مثلا نشته اخیافي نور یو تار درد دا څه کوي تاسو اته پلار دی هغه د غرور وای او ستارو دی مور ته خبر هغه اسمه کړه بار بیا په لکه مور دې پیدا نه نه ورو ته مور خلک پښتو کوي مور دې پیدا نه استاد هغه الله طبعا دا شو خیر او تدار دې پکار دي یعنی ولې چې مور پلار دی مور پلار دی علاتی ولې چې پلار دی مور جدا اخلاقی ولې چې مور یو یو پلار دی هذا بلده هنا هذا درين جورا يا رانشكيا وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم كتاسو نپويږي تاسو نه پیژنئ او خپل پلاران خپل مشران فإخوانكم في الدين تاسو دي تاسو ورونه دي په دین کې ومواليكم او دا څنګه چې کله چې تاسو مواليک دي مالکان دي تاسو غلامان د خپل چې کوم څه جوړ کړی دي متبناګان جوړ کړی دي تاسو دومره زیات تاسو بدل ضروري دي بس او دوله بس ما دی دا خپل نه پیژنه خپل دی نه دی شکی صحیح چې دا ما هاده پلان دې دا کار دا ورکړی نو دا څه ما پلان نه ما ورو ښه په نه ما دې ما کله دې خپل بچو ورکړي نه دا باندې ورشي دا دې نه موټي هذا كبا يقدروا جبه جدي فرق إذا فهمت شو قرر فلارا ما يدمع على جري رولي وإخوانك في الدين ضروري فلار بلاي هذا مال ده ملجأ هذا على ما تفرسي بس أما خلاص هذا مال هم بدي مدرسة الكلام بس معلم تعليم ده ما هم قاروا أكثر أغلى كبر وجاهم لذلك فلار بلاي ده بلوا كذا كان من نظام روتين بدا تكتير عاشر مسكه أقبل أغاني بنا من أقبل بلاد من بقاء كوارع أغاني مجالي بلارا من مدة أغاني ترو ما هذا قارن ده شفت أنا مركز ده بس أنا جاي من فرنسا مسكه أو غادي كل شيء ماشي أبغى أجي بقول أو هو غادي كل شيء ما نفعل جار بدي ما نفعل هذا الدنيا كلها هذا الشيء ده بارك مسكين وتخلص دنیا د ورته د مرکز د عام شرکت ته خلک ورکړي هم خلونه جوړي ودي که وصل تعرف لاکه سره پاره خبره وليس عليكم او نشته پتا سبحان جناح ته ګناه په مقته ما تاسو په خدای کې به باغ سره مطلب تاسو په خدای کې دا کار کړی خیر دی ولكن ما یا په خدای کې ته وی زوی په خدای کې ته پلار مطلب نشته ولكن ما تعمد قلوبكم لیکن ګناه په هغه کې تاسو ژوند قصکې ته د خپل قصوی د مزویا مطلب ته خبر زوی غني لکه خان دې څه کې حرامي صاحب دې سره ته د مبلغ څه کې خدای بل منسوب دي ګناه ده وكان الله غفورا رحيما الله بكم مهربانا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم سبقت قرآن كبير توجه
النبي پیغمبر علیہ السلام اولا بهتر دے غوره دے بالمؤمنین فمؤمنان باندې من انفسهم نبی د نفسوننا وازواجه او بیان د پیغمبر علیہ السلام امهات د دې امت کې کوم ځای دي بنیان دي مجاز النبي اولى بالمؤمنين نبی علیہ السلام لا آیت النزول على ذلك یسو ملګری صحابه کرام هغه جهاد نه پاتې کېدل جهاد نه مسو په دې چې موږ د مور پلار او سنه کې اجازه نه کوي قرآن خان نو ولې ښه صحابه کرام په دې پاتې کېدل چې موږ د مور پلار موږ سره کوي اجازه نه کوي دا مبارک دی نبی علیہ السلام ډېر اولاد په مؤمنانو باندې د نفسونو نه مطلب څه دی د مور پلار که مطلب ځکه اجازه نه کوي تاسو لاړ شئ شهیدان شئ بچي ودرې کې معنا دی دا غوږ را موږ څه کوو صحیح شو نبی علیہ السلام خدای پاک چې نبی علیہ السلام تاسو د پلاران په تاسو باندې شفقت کوونکی رڼا مو وایي دا پلار ته وفات شي که نه پیغمبر اسلام ژوندی دی دا د خیال ساتي د مثال پلار نه څه دی ښه خیال ساتي د بچو ښه خیال ساتي مطلب دا یاد دی النبي نبی علیہ السلام او نبی علیہ السلام کوم بیان دي وازواج امهاتهم دا بیان د نبی علیہ السلام هغه څه دی بیان دي مطلب دا چې تاسو حقیقي باندې غونه دي تاسو پیدا غونه نه سړي غونه دي چې مدد نکاح سره مسله نه کیږي دا څه د غیر د نکاح چا د عمر په پوره چاري ته ور بل چا دي علاوه النبي نبی علیہ السلام اولاد ډېر غوره دی مطلب ډېر مناسب دی یعنی په مؤمنانو باندې احساس د ماشومان باندې بچو احساس د مور پلار باندې نه اګوز احساس د نفسونو نه تاسو دا مو چې موږ اجازه یو خو ګوره جهاد کې هم قسمونه دي یو فرض کفایي دی فرض کفایي کې څه ده هغه کې اجازه ده هغه به اجازه مور پلار نه خامخا دی کنه کنه پلار دې په حال ده شي نه او یو فرض عین دی چې مور پلار اجازه ضرورت نشته نبی اسلام په د ځان مور پلار مقابله کې نبی اسلام درجه څه ده ډېر اوچته ده څه ده ډېر اوچته ده ځکه وایي قرآن باندې یاد کړه چې تاسو د هغې پورې چې مسلمانان نشي کېدی تاسو د خپل نبی علیه السلام د خپل مور او پلار نو د ښځې نه د بچو نه زیات مینه ونه کړئ زیاته مینه ونه کړئ خوښ یې نه کوي مطلب دا دی چې نبي علیه السلام تاسو د مور پلار څه دی ښځه لپاره ډېر بهتر دی چې نبي علیه السلام حکم وکړي نو د مور پلار حکم شاته غورځوئ افضل د مور پلار د حکم نه مخکې د نبي علیه السلام حکم مخکې بجا راغلی بجا راوړی په پوه شئ هغه راوړی لکه هغې باندې حکم نبي علیه السلام دوی چې بیا د دې په دې کې بیا نازي مه کوئ صرف هغه وزرنه چې خپل ذاتي وجود بیمار سخت بیمار نو د مور او پلار حکم او د بچو دا قسم دي نه چلېږي زموږ څوک دی پیغمبر سره معامله پاک ابو حضرت سے خدای پاک الله څه په کور کې چاندر راوړي څه پرې کو الله د الله رسول پرې کو هر څه راوړي ما لا غل کاږي اگر زموږ په ستانه نه کېږي النبي پیغمبر او دا ډېر بهتر دی مؤمنان باندې د نفسونو وازواجه او بیان د پیغمبر علیه السلام امهاتهم تاسو باندې امت و اولو الارحام او اولو الارحام رشتہ داري او خپلوالي بعضهم بعض تاسو نه اولاد غوره دي بهتر دي مطلب دا صدر دي بعض په بعض سره في کتاب الله په کتاب د الله څه مطلب د انصار د مهاجرین د کوم دي په موالیکو باندې په موالاتو باندې کوم دي سره بعض مباحثې وشو لکه کله چې د مدینې نه د مکې نه هجرت وکړو د مهاجرینو مدینې ته نبی علیه السلام انصارو ورته ویل چې موږ به خپل مالونه د ښځې مالونه د مهاجرینو څه کړو نیم کړو شریک کړو هغه څه د مېلمستیا وه څه وه پټي او ځمکې مېلمستیا وه صحیح شو هغه ورته د خپل ژوند دغه کړی خو نبي السلام د دوی مېلمستیا وګڼله چې دوی خپل شي موږ ځمکې هسته پرېښودو سېلاب دوی خپل ځمکې دي داسې چې د هغه را خپل داسې نیم کړ نو بیا وروسته په دې بعضې کې بس مباحثې لکه راغلي که نه چې تاسو مهاجرین یو تاسو زموږ سره فرض کې برابر لګېدا نبي علیه السلام عبارت وګوره بعضې خدای پاک آیت راغلی چې بعضو باندې پیسو کې چې کوم دی مرتبې ورکړي داسې مهاجرین سره کم والی اما مدې ته انصار ورته ځکه د دوی خپل ځمکې دي خپلې ښځې خپل هغه څه مېلمستیا وه هغه رښتیا خو نه بل دا چې دویمه خبر دا ده دغه شیان ستاسو په عام روټین کې د زنانه ایسته چې کوم دی کمرې د مرګ څه وایي
مور کومه د پلار سره وایي پر میراث کې دا راځنه مکو او دا چې دا مکو چې یار دا څنګه کېږي نو ما خو کوم دې لکه پیسې نه کېږي دا ډېر رسیو ګوره ته بیا تبال ته فرق به کنه یار ته فرق به خدای پاک فرق ذکر کړی کته خځه دا اعتراض وکړي چې مړه دا څنګه کړی یار دا خو د پلان په څه کې چې د زمانه مې څه د روډ په وړي ورسته نو خځه دا د خدای په شان کې خاوند دالته وړي دا خاوند ته څه وړي هغه تاور نه نو یا ته وړي ته کله واده کې دا ځای سامان څوک دی هغه په خپل د کور وړي نه انتاله کوي کنه کوي دا مور په کې نه نو چې پیسې بلا جنا کې نه کې کلا کار نه نو دې مې کې دا څه څه نه کوي جنا کې نه کوي کار دې خو تاسو د الله په حکمت د عمل ټاو زموږ یې څه کماله ما مخته حکمت نه دی خامخا مجمع غره وړاندې په میدان دا تر ځای څوک دا مور کا دارونه درته ها دا کوم ځای د خاون سم ملاوي کړي ملاوي د لاکنه ملاوي دا زموږ باندې دا د راځو شخص مې کوم څه راځي هغه د موږ ولا ډک صاحب سینې له جنون به شي دا باندې د خپل مرام جنون کې کنه خپل بلا خپل مکرو په مرام کې خپل باندې 50 لک روپے ولا د بیمارې باندې دا 50 لک روپے نه کې کنه دا خپل د ما خپل په خپل د دې کې موږ ته دې کمالي سر کارو دا حکمت دی دا دی وای جراتی کرا کہ میرے جسم میرے مرضی کو دوا ہے سامنے سے جو ہم کو بات پر آنے کا تو نہیں لگا یا دې په پاتې دا باندې ورور ارحامي او خاوندان د خپلوالي باندې مذهب د باندې او دا ورته د باندې سره في كتاب الله كتاب الله پاک فرشید من المؤمنين مخبر والمؤمنين والمهاجرين إلا مگر أن تفعلوا تاج كويدا إلى أوليائكم معروفا نقول وغا أولياء في جري مطلب كذا في جري وأنا كوي جان خير ما بتوع برابر يصير أو ذاك الله أمور ورنك كان ذلك في كتاب مسورة كما كذا في سرد الله في كتاب في كتاب مكتوب بكلاشة ولا وإذا أخذنا كما قلنا وعدا أخذ مضبوط اللوز من النبيين وبيغمبراننا ميثاقهم وعدا لوز ميثاق مضبوط فخوعدا ميثاق فخوعدا ومن كستان پیغمبر ومن نوح إلى نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام عيسى مريم وأخذنا منهم أواغ سموږ منهم بدون ميثاقا غليظا وعدا سخطا پیغمبر په خپل وعده باندې سخت وعده نه کوي دا په دې پیغمبر جوړه پیغمبر کی خبره ده غر به خو پیغمبر د خپل وعده نه کوي غر به خو پیغمبر په څه په خپل وعده یا سره سوال کې ده پاره چې خپل وعده د خلکو نه څه هم خرجتونه تاسو په دې د خلکو نه صدقنا عن صدق الوجود الاشتاق مبارك جماعة الفلان يشتروا في الله وذكر الخلق وأعد للكافرين أو تاركنا ده ممكن يفعل الكافرين عذابا أليما عذاب ترجمة لكن أمر كتاب وما كان قبل الموت لما كنت لو وجدت من بلوغ وجبت دنيا के मेरा से 5 से 11 बजे ما किताब कब दे अरे 11 बजे منظم ما خير خليك ربنا आज बस तमाम मजदूर की كم طالبان كم طالب چې طالبای کې دا تعلقات ساتي کم تعلقات دا د نمبر دی بل کول شي تعلقات ساتي غم هغه ساتي کم داون ساتي طالبان